बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्वाद کې ډېر افسوسناک واقعه مخې ته شوې ده. هلک او جنۍ اول مرتیز وتښتېدل، بیا د هغه مرتیز تښتېدو نه بعد هلک او جنۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بېدندۍ سره قتل شول. چا قتل کړل؟ د غیرت په نوم یې ولې قتل کړل؟ دوی داسې حرکت ولې وکړو چې دوی د کور نه مرتیز وتښتېدل؟ ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زمونږ پښتو سټار اپیشل چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زمونږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه. تېره ورځ په سوات کې هلک او جنۍ د یو بل سره ډېره زیاته مینه کول، محبت یې کولو. هغه تېره ورځ د کور نه مرتیز وتښتېدل. د هغه مرتیز تښتېدو نه بعد هلک او جنۍ یو بل پسې ډېر زیات محبت کولو. هغه محبت کې هغوی دواړه یو بل پسې ډېر زیات هپو مرتیز وتښتېدل. هغه مرتیز تښتېدو نه بعد هغوی دواړو یو بل سره غلط تعلقات شروع کړل. هغه غلط تعلقاتو نه مخکې هغوی نکاح شوې وه، خو پلار ته یې تر نکاح پته نه وه لګېدلې. پلار یې ویلې که زما لور زما دغه هلک سره غلط کار کوي، زنا کوي، بدکاري کوي، زما عزت لوټ کوي، نو دغه خبره باندې پلار ورغو. خو خپله لور او هغه د لور اشنا یې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو او بیا یې هغې ته د غیرت نوم قتل ورکړو. خو بیا د ایس پي سوات SHO سوات هغې باندې ښه بلپور پروفیشن وکړو، ښه بلپور تفتیش یې وکړو. هغه تفتیش نه بعد هغه ظالمان ګرفتار کړي، کوم ظالمانو چې دوی ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. الله تعالی دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ټول د داسې قسمه کارونو نه وساتي چې په هغې باندې بیا زموږ د مور او پلار سترګې ښکته وي او هغه بیا پولیس په دې طریقه باندې تفتیش شروع کړي چې په هغې کې مور، پلار او پوره خاندان ګرفتار کړی شي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار اپیشل چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.